ابراهیم علیه السلام او د مکی د مشرکانو د دې سلورم تعمیر او د دې اتم تعمیر ترمنځ یو څو فرقونه دي. یو دا چې د ابراهیم علیه السلام چې کومه تعمیر شو د کعبه وا هغه تشه چار دیواری وا د پاسه پیچته نو د مکی مشرکانو پیچته واشو. یو فرق پکې دا دی ماده د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې د کعبه دوه دروازې وي، یو مشرق طرف ده او بل مغرب طرف. مشرقي دروازه باندې خلک ننوتل او په مغربي باندې با وتل. د مکی مشرکانو د مشرقي دروازه پرې خوا او مغربي بند کړه. دریم دا د ابراهیم علیه السلام په کعبه کې دروازه د ځمکې سره لګېدلې وه لکه څنګه عامې دروازې دي، او د مکې مشرکانو دا دروازه اوچته کړه لکه اوس چې څومره اوچته ده. دا درېیم فرق شو. د ابراهیم علیه السلام په کعبه باندې چت نه و نو پرنالي ته حاجت نه و، هغې به چت واچولو نو د چت د اوبو د نکاسۍ لپاره د پرنالي ضرورت و نو هغې پکې کېښود. دا فرق شو. او دغه هغه ګوټ دی چې کوم کې حجر اسود دی، دا هغه ګوټ دی چې کوم د رکن یماني وایي. دې طرف د چې کوم دواړه ګوټونه دي، رکن عراقي او رکن شامي، دا دیوالم دغه ځای پورې ورسېده، دا هم داسې دغه ځای پورې ورسېده. د کعبې چې کومه پوره حصه وه د هغه ځای پورې دا دیوالونه ونه رسېدل، چنده ختمه شو. حلالې پیسې ختمې شوې. بیا د مکې مشرکان راغونډ شو، مشوره یې وکړله او په دې لنډو باندې دغه دیوال راته وکړه. نو دا څه حصه د کعبې د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې کعبه کې دننه وه او د مکې د مشرکانو د قریشو په تعمیر کې دغه حصه د کعبې نه بهر پاتې شوه. دا به کې بل فرق دی.